د ناجایز محبت ختمولو لپاره ډیره مجربه وظیفه در سره شیر کول غواړم. الله دې وکړي چې کوم ناجایزه محبت وي او ناجایزه تعلقات وي، الله تعالی دې هغه په خپل فضل او کرم سره ختم کړي. بعضې خلک داسې وي چې هغې ناجایزه تعلق خلکو سره ساتي، مطلب یو الګ پالک باندې داسې نن سبا الګ بازي، مطلب د لوط علیه السلام د قوم هغه کار کوي. یا داسې خلک وي چې هغه رشته نه وي شوي یو جنۍ سره او هغه جنۍ او الګ په غلط تعلقاتو کې زیات ورته نشي وي چې هر قسم تعلق ساتي. یا داسې وي چې یو زنانه واده شوي وي خو هغه خپل خاوند له ټایم نه ورکوي او نورو خاوندانو نور سړو پسې ګرځي. یا داسې یو سړی وي چې هغه خپله ښځه وي خپله بیبي وي هغې له ټایم نه ورکوي، هغې سره صحیح گفتگو نه کوي، هغې سره صحیح خبرې نه کوي خو نورو ښځو پسې ګرځي. نو دغه رنګې ناجایزه محبت څومره ناجایزه محبت چې وي، که هغه د الګ پالک وي، که جنۍ په جنۍ وي، که سړی په ښځه وي، ښځه سړی وي، که څه قسمه هم وي، نو هغې ختمولو دپاره ډېره مجربه وظیفه ده. الحمدلله الحمدلله مونږ ډېره ازمو کړې ده، خلکو ته هم دغه وظیفه هم ورکړې ده. الله تعالی دې خلکو ته نجات ورکړي، الله تعالی خلک منې کړي دي دغه څیزونو نه. نو هغې دپاره چې کوم ده د ماسوتن لمونځ نه پس 913 بار یا قابضو یا قابضو دا وظیفه کول دي. نیت پکې دا کول دی چې خدای پاکه دا کس د دې بل کس نه بند کړي، د ده زړه او دماغ او هر څه د دغه انسان نه هغه بالکل بند کړي چې دا انسان دغه کس ته نه نږدې کېږي او نه ورځي ورته. نو دا هغه صورت کې پکار چې کوم وخت کې ناجایزه محبت وي، یو خو جایز محبت وي هغې کې نه دی کول پکار، که کوم کس غلط استعمال که نو ګناه ازار په خپل غاړه باندې، او بل دی کې رجت مسله هم راځي، که چا پکې ناجایزه استعمال که نو هغې ته به دې کې غټ نقصان رسي. نو دا وظیفه هغه کسانو کې چې کوم کس ته ضرورت وي، که کوم کس پخپله کولی شي، مطلب چې یو کس نه ځان منع کوي چې دې کس سره زه ډېر زیات دننه تللی یم او ګهره تعلق مې جوړ شوی چې زه سما تعلق ختم شي، نو بېشک هغه کس یې پخپله هم کولی شي. که پخپله هغه کس مطلب دوه انسانان داسې وي چې پخپلو کې ډېر ګهره تعلق یې پخپله نشي کولی، خو دې دپاره مور کوي یا ولا رور کوي یا ولا مطلب پلار کوي یا خور کوي، څوک هم دا وظیفه ورته کوي نو بالکل کولی شي ورته زما طرفه اجازت دی. دا مخ په قبله کې ناستل دي، د ماسوتن لمونځ نه پس 913 بار ویل دي. دا 913 بار چې ووایي نو دغه تصویران یا که تصویران اصلي په دوانو تصویرانو باندې چوف، که تصویران نه دوانو تصور کې راوله نو د هغې پس سینه باندې مطلب تصور به راوله، سترګې پټې د هغې په سینه باندې به چوف کړي چې دوی په خپلو کې هغه کم تعلق دی چې هغه تعلق کې ختم شي په دغه نیت باندې. دا وظیفه کم از کم 11 دن پورې کول دي. انشاءالله په 11 دنو کې دننه به دې خلکو دغه تعلق ختم وي. دې سره بله دغه طریقه هم کولی شي چې په دې باندې اوبه دم کړي، نو مطلب چې کم کس د کور کس وي هغه ته اوبه ورکولی شي، که دواړو ته ورکولی شي خو ډېره بهتره ده، که دواړو ته نشي ورکولی یو کس ته ورکولی شي دا هم ډېره بهتره خبره ده. نو یو کس ته د اوبه ورکولی شي هغه دغه اوبه په دغه کس باندې اوس کی، نو انشاءالله ډېر نه 11 ورځو کې به دغه ناجایزه تعلق ختم وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.